او چې څنګه هغه ګناه څوک په ژوند کې یو هغه ته عذاب او سزا او وفات ملاویږي نو دارنګې چې کوم بنده په قبر کې پروت دی نو دې غوتلی دی دا د قرآن کریم نه ثابته ده انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم لکه نن د دې مسجد د ځمکې ته موږ وګورو دا چا وقف کړې ده دا څومره خالي شوې ده چې څنګه زموږ ثواب وشو دارنګې راجو شو د قیامته پورې به وي دارنګې موږ تاسو وګورو دلته د ګناه مرکزونه دي شرابخانې دي سینماګانې دي کار خبره ده چې د ډېرو سینماګانو مالکان کوم نه وي لیکن کنه نن په چا فلم د دې ناول ګناه د چا شوي دا هغه مړي وشوي کوم چې نن په خبر کې ټول راځي نه جوړ د مخکې میاشتو کې یو سړی مړ شو سینما و دا اوس پیدا یو کس چې کوم مړو دا مړي یو سړی په خوب کې الله پاک راوسته وته وی د ما دې په ورشي او ته وې چې پلان دې پړې عذاب کې مبتلا دي او هغه وی چې دا سینما روانه کو دین جمعه جوړه دا که سره وښو لاړ دوی دې ولوي پلان دې په کې دې ورته وی چې دا سینما روانه کو دین جمعه جوړه هغه دې ورته وی پلان دې په جون باندې چرته دی هوا په جون دې وی جمعه جوړو او هغه سینما په موږ تقسیم د ورولې د ماده ورولې د ټولو د یو ورځ نه مور د دې وجه نه ما محترمو دا به یاد ہے کومن د سرور بلډینګ جوړ کړو د مدرسې لپاره زموږ هغه ثواب دیږي کوم ثواب چې د عالم د قاری صرف په یو الف باندې باندې او دا د علماء موارد دي نه دا علماء د الله د خپل دین درد نشي کړی سورې صف جمعه منافقون د دې ټول سورې اجمالی خلاصه ده چې معاشره کې په علماء اهل دولت مجاهدین دا درې ډلې په خدمت خامخا کوي مجاهدین مسرونه شي دي علماء دا د څونه سخته برداشت کوي لیکن اهل دولت اکثر خپل ذمہداري سره راځي الله په خپل وسو کوي په خپلو کې راځم چې د موږ د مدرسې لپاره سبب موږ ته یو بلوبیو په دې چې خپل بچي هغه د موږ لپاره د دې د خیر وګړي کو باندې دا د دې مجلس کې سپینګری مشر دی خدای انسان دی یو ورځ خبره راځي موږ یو باندې چې هغه ورانه د علي احمد الله سے د پاره څه یو هفته راوځي لا مګری ته موږ ما دوی د ستاسو لپاره ودانې او سپاره دی راوځي عزت مند موږ باندې او دا د ثوابونو او د راځي الله په څار وسو کړی عزت مند همت وکړو الله دې توفیق نصیب وکړي هذا ما شاء الله انا الحمد لله رب العالمين درس رباية الله صلى الله عليه وسلم واخر رمضان المقرب يوم القيامة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه हमारे मजलिस से दस्तूर तौबीर तजदीद को या अल्लाह हम यक़ूल कुल गुनाहों को माफ की आइंदा दियो गुनाह तौफीक नसीब हो कर रही महबूब अल्लाह मुबारक मजलिस जदी मदरसे का इफ्तिताह शुवेदा जदी मस्जिद का इफ्तिताह शुवेदा ये मस्जिद मुबारक का मुतवक्किफ शुवेदा जाबादी शुवेदी और खुसूसन नमी मजलिस खुदाए नाखुद करके कबूल व मंजूर की खुदाए देखी सवाबुल मुख्तलिफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल की अल्लाह कुल अंबिया दी असहाब अज़वाज अहले बैत और रसूल की नबी अलैहि सलाम असहाब अज़वाज अहले बैत कुल उम्मत मुहम्मदिया हुसन दे हाजिरीन और रसूल की जाना देखो बच्चों नाज़िरों इतने तजवीज़ नसीब के या तजवीज़ के हिब्बत नसीब के इल्म नसीब के इफ्ते नसीब के खुदाए सिंह अनंद दे बच्चों सरफरस्तान खुशहाल दी खुदाए ټول دغه په خپل بچو باندې خوشاله ورغلي کی کومو بچو والدین وفات دي ان شاء الله یو په قبرونو کې خوشاله وي موږ بچي دغه څه دوغو ورغلي کی موږ په ټول اولاد صدقات جاریات بقیات صالحات ورغلي کی یا الله رب العالم هدایت نصیب کړي ټول مسلمانان متحد متفق کې خدای دې ټول شعبي کامیابی کې الله دې اهل دین اسلامي ملکونو خصوصا پاکستان او حرمین شریفین خلاف سونو منصوبی خدای کا ټول دې سنابور کې جنن مجلس کې چا شرکت کړي دي چا خدمت کړي دي مالی بدنی نارینه او زنانو تلاوت شوی دي نعتمانه شوی دي بیانات شوی دي
زمونږه د مقامي مزدورو انتظامي سره د پولیس انتظامي ملګري خدای د ټولو دا خدمات مزدورو منظور کړي خدای دا ټول حاضرین سره د وبخښي خدای دې ټولو د خوشحالو نسبتونه نصیب وګرځولی کړي یا الله دې مجلس کې د چا رښتې دي کې رښتې نصیب کړي د چا اولاد دي کې اولاد نصیب کړي د چا وینا فرمانې الله فرمانبرداري وګرځولی کړي خدای د مقدمه کې امن او سکون اسلامي نظام نافذ وګرځولی کړي زړه د درد نه دعا وغواړئ یا الله دې مدرسې ته خپل مستقل ځای نصیب کړي خدایه مثالي خدمت عملګري کوي خدایه دا هر څه ستا په قدرت کې دي خدایه ستا د ټول قرآن شای نشان ځای دې ته نصیب وګرځولی کړي نو یا الله د ټول مسلمانانو د زړه د دین په نسبت باندې درد نصیب وګرځولی کړي ځای په دې اجتماعات کې خدای دا ټول اجتماعات کامیاب کړي نو ټولو دې الله د خپل محبوبیت زندګي نصیب کړي یا الله د دې ټولې سفرې زر تر زر جاري کړي خصوصا یا الله د حرمین شریفینو سفر خدایه سهولت سره جاری کړي زموږ د علم تبلیغ جهاد د دین د ټولو شعبو سفر مکمل جاري کړي خدای د دې ټولو حاضرینو په زړونو کې کوم حاجات او ضرورت یې پوره وګرځولی کړي سبحانه تعالی دې خدای د قبولونو اخلاص کړي چې ناجایز مقدمات یې ختم کړي خدایه په دې کال کې 1500 ګستاخان رسول په جیلونو کې دي او په 55 ګستاخانو باندې د سزای موت فیصلې شوي دي خدای زموږ ادارو والا اهلکارو له خدای د هغې د پانسي کولو توفیق نصیب وګرځولی یا الله ستا د پیغمبر روحاني بچې خالد فیصل خدای د ټولو غازیانو سره رها وګرځولی کړي خدای موږ د بېغیرتۍ د زندګۍ نه وساتې د عزت زندګي نصیب کړي د شهادت مرګ نصیب کړي خدای د ټول حاضرین خپلو کورونو ته په خیر خوشحالۍ ورسولی کړي خدای د نوي مسلمان الله هر پریشانی په خوشحالو بدل وګرځولی کړي کوم نوجوانان دي تعلیم یافته یا الله د سہولت نوکرۍ ورته نصیب وګرځولی کړي د چا د حلال رزق بندوبست خدای ته نصیب کړي او دا ټول برکات د دې علماو دي خدای د دې علماو په علومو کې مزید خیر او برکت واچولی کړي د دې قاریانو په نسبتونو د دین کې خدای خیر او برکت نازل وفرمایي سره زموږ دا ټول حاضرین خپلو کورونو ته په خیر خوشحالۍ ورسولی کړي خدای موږ د کومو استادانو په وساطت دا دین را رسېدلي دي وفات دي خدای د هغوی مغفرتونه نصیب کړي خدای ټول جمعي دي د خوشحالو ژوندونه نصیب کړي سره زموږ د والدینو د چا والدین وفات دي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې ملګرو مزید صلاحیتونه نصیب وګرځولی کړي یا الله څنګه دلته راجمع یو دلته زموږ حرمین شریفینو کې راجمع کړي یا الله جنت الفردوس کې راجمع کړي یا الله خپل دیدار ته راجمع کړي حاضر کوم ملګري خدمت کې یقین هم لوګو کې دې ته خیر نصیب کړي زموږ ستاسو بچي شاګردان مریدان متقین محبین خدای ټول دین لپاره استعمال وګرځولی کړي وصلی الله تبارک وتعالی علیه وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ہر قسم اسلامی بیانات نعتیہ کلام اور ہر قسم اسلامی سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے اس چینل اصلاح امت کو سبسکرائب کریں